الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي او زه یم ستاسو کوربه شفیع الله. د ټایم کې زه یختنګي کې موجود یم او زما په شا خوا دېخوا مکمل څومره تاسو ګورئ که نه واوره پرته ده، ونې ډکې دي. نن الحمدلله موسم ښه دی، شین شیر اسمان، ونې ډکې دي او د ونو نه هغه واوره چې ده نو هغه کته راپرېوځي، یو جدا یو ډېر ښکلی منظر پیش کوي. مونږ الپورۍ ته کومه سانحه چې شوي هغه سانحې له بایک را سره دی. ټیک شوه جي. او دا چې لیټ شوم نو دا د دغې یختنګي په وجه لیټ شوم. زموږ منځ کې دا یختنګی دی، زموږ او د الپورۍ منځ کې. او دا درې ورځې چې کله حادثه شوې ده نو درې ورځې مسلسل باران ورېده نو هغې کې تګ بالکل نه کېده. نن هم تګ ډېر زیات مشکل دی، لکه په خدای یقین وکړه ګاډو ټولو چینچونه اچولي دا چې ده که نه دا ډېر زیات کلک دی. کلک دا ګورئ دا کلک ته کلک کمره ده، په دې کې ګاډی خویږي، موټرسایکل خویږي، خو بهرحال زموږ یو کوشش دی چې موږ خپل کوشش به کوو ځان به رسوو. ټیک ده که نه، یخ هم ډېر زیات دی نو تاسو راته دعا کوئ چې الله هم په خیر ورسوي. دا په یختنګي کې دا مهال ګورئ ښه بهتر څه واوره شوې ده او دا کومه دوړه درته نه ښکارېږي دا چې د ونو نه کوم دا واوره په کته راځي که نه لکه داسې دې سره دا دوړه اوچتېږي. یعنې دا دا وګوره زما شاته ماشاءالله وفادار. یختنګي مو او ښه په احتیاط او ښه په روغ جوړ صحت باندې ستاسو دعاګانې وي، د مور پلار دعاګانې به وي، د ملګرو دعاګانې وي. یقینا نن سبا په یختنګي باندې راتګ د موټرسایکل باندې دا ډېر زیات ګران دی، چونکې دا چې لیټ شوی یم دا هم دغه وجه وه چې په یختنګي باندې راتګ نه کېده، واوره ورېده دا 2-3 ورځې. نن موسم ښه بس مره وواله. اوس به ډېر خلک دا وایي چې یار ته په ګاډي کې ول نه ځې چې په موټرسایکل په دې واورو کې ځې لیونۍ او پلان کې ډینګرې. تاسو خبره بالکل ټیک ده، دا لیونتوب دی په دومره واورو کې په موټرسایکل راتلل. خو ما ته خپله مجبوري ده، زه ګاډي کې سفر نه شم کولی، سړی بېګېږم ډېر زیات په هغه وجه. ټیک شوه، په دغه وجه چې لیټ شوی یم نو دا دغه وجه وه. که دا دومره لار نه ده، دا یختنګی چې دی دا موږ په 15-20 منټ کې وهو صرف یختنګی. اوس په پای کې ما 2-3 ګنټې اخیستي، دا دغه وجه د واورې د وجې نه.